نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د رشتې په وخت کې هم د هغې سره زیاتې کېږي، د هغې نه تپوس کول. اوس رسمي طور سره بعضې خلک وایي چې د نکاح په وخت کې تپوس وکړي چې اجازت راغسته شوی دی، وایي او د اجازت په مطلب نه پوهېږي چې اجازت څه شی دی، د هغې طریقه څه ده. ځکه چې کوم کس اجازت راغسته شوی دی هغه په موږ اودس باندې نه پوهېږي، هغه په اجازت څه پوه شي. اجازت خدا دی چې د هغې زنانانو جنۍ نه دا تپوس وکړي چې موږ ستا نکاح د فلان کې سره کوو، د هغې دومره مهر مقرر شوی دی، ستا رضا ده په دې باندې. که هغې سکوت او خاموشي اختیار کړي وایي چې او نو دا اجازت دی، او که چېرې نه هغه وایي چې نه نو دا اجازت نه دی. که هغه ځان ته کپړې شلی دا اجازت نه دی، دا نکاح نه غواړي. که هغه سر شوکوي ویښته شوکوي دا اجازت نه دی، که هغه ګریوان ټکوي دا اجازت نه دی، که هغه مخ ته سپېړې ورکوي په بل چا خو یې وس رسي نه دا اجازت نه دی. د دې نکاح نه دي کول پکار. دا داسې ځای کې واده ده که چې کوم ځای کې د هغې یعنې هغه په هغې باندې هاو کړي، البته انتخاب د رشتې ورته کو، ځکه چې دا شر او فساد دی چې جنۍ دغسې پرېږدي او د خپلې خوښې نکاح کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا نکاح الا بولی، بغیر د ولینا، بغیر د سرپرست نه، بغیر د مشر نه، بغیر د پلار نه نکاح کول دا نکاح نه ده. او یو حدیث کې مو فرمایي چې بغیر د ولی نه نکاح وکړه نو هغه نکاح باطل ده. اگر که علماء احناف د هغې تشریح نوره بیانوي، لیکن به هر حال د مشرانو په ذریعه باندې د جنۍ نکاح کول پکار دي. په دې کې د هغې عزت هم دی، په دې کې د هغې حیا هم ده، په دې کې د هغې پردم ده، په دې کې د هغې مستقبل هم دی، په دې کې د ټولو خبرو ښېګړو خیال ساتلی شوی دی. ځکه چې د زنانه عقل ناقص وي، کله کله هغه د یو سړي په دام کې راګیره شي او بیا چې کوم دی نو څه وخت پس هغه غریبه بیا دغسې یوازې پاتې شي، هغه په حیث نه پوهېږي، مور پلار هم پرېښي وي، ځکه چې د هغې دپاره خو د شرم باعث ده، معاشره کې د پیغور باعث جوړېږي، یا یې مړه کړي او یا یې د کوره چې کوم دی نو ایستي تپوس نه کوي، او دا بیا سر وهلي بر وهلي ګرځي، د دې هر څه ضایع شي، عزت هم خاورې شي، دین او مذهب هم خاورې شي، هر څه لاړل. نو ځکه د اولیاو په ذریعه باندې نکاح کول پکار دی، لیکن د هغې نکاح رشته کول د هغې دپاره انتخاب کول پکار دي، د هغې په اجازت سره هغه نکاح کول پکار دي. بل بیا دا چې کله نکاح وشوه مهر مقرر شو، نو بعضې څیزونو کې دلته کمزورتیا کې چې کوم شی ستا په حیثیت باندې پرېښودی شوی دی نو په هغې کې غلو مونږ کوو، او چې کوم شی واجب شوی دی چا دپاره نو په هغې کې بیا تفرید کوو. مثلا د ولیمې په روټۍ باندې خرچه دومره کېږي چې بې حسابه، په هغې کې قرض راغوستی کېږي، ځکه چې دا مسله راته جوړېږي. خلک به څه وایي چې د زوی نکاح یې وکړه، په باندې پخلی داسې ناقص داسې ونه کړل داسې ونه کړل. او چې کله د زنانه دپاره جنۍ دپاره مهر مقرروي نو څومره مهر مقرر کړو؟ 500 روپۍ، 1000 روپۍ، 2000 روپۍ، 5000 روپۍ. نن سبا زمانه کې د 500 روپو څه حیثیت؟ 2000 روپۍ مهر مقرر. حالانکه یو انسان د بل کور ته بوتلل سړی هغه خو هغه کې غبراهټ او یره کمی، ځکه چې د سړي اعصاب د زنانه په مقابله کې مضبوط دي، لیکن د زنانه اعصاب کمزوري دي. دا د دې کور نه د مور او پلار د خوا نه چې کوم دی نو ته وشوکې او د سخرګنۍ کره دا لاړی شي. یو داسې کور چې په هغې کې دې ژوند نه دی تېر کړی، اکثر داسې وي چې هغه ناشنا ځایونه وي، د هغې د انس دپاره، د هغې د مانوس کولو دپاره هلته کې داسې طریقې پکار دي چې د هغې زړه هلته ولګي. نو دا مهر الله جل شانو چې هغې ته مقرر کړی، دا د هغې د بدن قیمت نه دی، دا د هغې د تسکین قلب دپاره دی، ځکه چې دا داسې شی دی د دنیا مال و متاع چې په دې باندې د انسان زړه ته تسلي رسي. نو بعضې خلک په دې کې هماغه یو ټکې رانیولی دی چې نه مهر ډېر کم مقرر کول پکار دی. دې نه مراد دا نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ازواج مطهرات و مهر په هغه زمانه کې وګورئ نو سړی ایران په 40 اوقیه دا مهر، یعنی 250 د دې مهر نه کم مهر نو، د دې نه زیواب و. او 200 درهمه مهر 250 نیمې تولې چاندي جوړېږي،
او اوس چې کوم نه نو په دې وخت کې چاندي زما په خیال باندې 6.5 باندې توله ده 52 تولې چاندي د دې حساب چې تاسو لګوي څومره روپۍ دي جوړي د دې نه زیات مہر مقرر شوی ډیر دومره ډیر چې پاغه کې د انسان وسني ورکول نشي قرض راخلي اغه نه چې څومره وسوي د انسان د خپل وس مطابق وس ډیر دی ډیر مہر مقرر وس لک دی لک خود جینۍ د شان مطابق چې هغه مہر مقرر شي هغه جوړته په تسکین او تسلی رسی بیا چې کله مہر مقرر شي نو هغه مہر مقررول نه پس هغه مہر هغه زنانه ته نه ورکول کی دا هغه سره زیاتې دي هغه زنانه ته مہر نه ورکول کی عموما داسي ژوند تیر شي زکه دا تاسو نه راځي دلته پاغه کې دا ویل کلی وی چې آیا زنانه شمانه په ژوند کې مہر واړي نو زوته ورکم او کنه مطلب دا چې دا مہر خو په ژوند کې نه ورکول کی دا ژوند ورکول شي نه حالانکه دا څنګه دا خو په کار دا چې ته په اوایلو کې چې څنګه دا ستا کور تراله په هغه وخت کې دې د مہر ورکي لیکن دا مونږ چې په دې فارم کې لیکو یا د نکاح په وخت کې ذکر کیږي چې دا مہر دی خو مؤجل دی قرض دی د دې مطلب دا چې سړی سره په دې وخت کې نشته چې سو وخراله نو فورن به ورکي دا ټکه چې مونږ لیکو چې عند الطلب دا مناسب نه دی البته طلب په وخت طلب نه کړي پرستو کیږي نو څه ګنا نه د خو کاغه اوغسته او هغه سات چې کوم نه بیا تا ورنه کې نو دا دغه حق ته هغه کې ته پسو پیش کې دا زیاتې دي ټیک نه ده البته د مہر طریقه دار چې څنګه زنانه رااله داسې تاغه ته مہر ورکي چې هغه خوشاله شي بیا چې کوم مہر معجل ورکي نو هغه دومره پکار دی چې دا غزړه ته په تسکین رسیږي چې هغه خامخا سنه سخوي لیکن زنانه ته عمر تیر شي هغه ته مہر نکو ورکول کی او بیا چې مہر ورکي نو په هغه حالت کې ورکي چې کله د خزي خاونه د دواړو کورونو په منځ کې دښمنی راغلي او هغه چې طلاق ته نوبت ورسي بیا دا هغه نه پس د جنۍ کور والا د مطالبه د مہر کوي چې مونږ ته مہر راکړي بیا په عدالتونو باندې په تاڼو باندې په جرګو باندې په زور زیاتۍ باندې یو بل سره چې کوم دینو جنگ او شور دشمنی طرفګنی دا جوړ شي په هغه حالت کې حالانکه وخت تر شو قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي وآتوا النساء صدقاتهن نحلا او تاسو خزو ته دا غي مہرونه طيب قلب سره ورکي وآتوا النساء صدقاتهن نحلا نحلا ټکه په عربی ژبه کې قرآن کریم کې الله پاک استعمال کړی دی دا غي د پاره استعماليږي چې ته په خوشحال زړه باندې اسې چاته شی ورکي لکه یو حدیث مبارک کې راځي چې کوم یو پلار خپل بچی ته هغه ډالۍ هدیه ورکول غواړي هغه د پاره نحل لفظ استعمال کړی دی چې کوم یو پلار ډالۍ ورکول غواړي نو دا د ډالۍ په شکل کرو کو ډالۍ سړی هغه وخت چاته ورکي چې هغه دغه ډیر خوشحالي او د زړه مینه او محبت وي هغه ډالۍ ورکولو کې هغه سړی ډالۍ ورکي تحفه گفت هدیه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو پلار خپل زوی ته یو قیمتي ډالۍ ورکول غواړي د دینه بهترین ډالۍ بل نشته دی چې هغه د خپل بچی ته یو ادب وخی ادب حسن کل ادب د ژوند تیرولو آداب دی پاغه کې وته یو ادب وخی مثلا زه تاسو ته مثال درکوم چې دا زوی د ماشوم د ته وی چې بچی کله ته خوراک شروع کې نو د الله ذکر سره شروع کو دا سوای بسم الله دا یو ادب دی د دې په مقابله کې لین کروزر گاډي کې یو پلار حیثیت وی کنجی و تورک او گاډي ولاړ دی او شوروم نه رسته دی نوې د دکان نه هغه و تورکې نو دا هغه سي قیمتي نه دی لکه دا یو ادب چې څومره قیمتي دا الله رسول فرمایي بلې وتداوي چې بچي کله خوراک کې نو په خیل اسبانه کو دا ادب حسن دی بل وتداو فرمایي چې بچي خوراک کې نو په لوخ کې د خپل مخ نه کو دا ادب حسن دی بل وتداوي چې بچي خوراک کې ګڼ کسان د سره ناشتي نو هرس مکو چې یو پټه پروت ته او تاسو کسان دونه سین او غټول ته واخلې نه دا غبل ته پرې د ایثار وکا کې ایثار نه کې کم از کم نو دومره چې نیم ته واخله نیمه غته پرې دا ادب حسن دی بل چې کله خوراکو کې نو بیا دا الله په ذکر باندې ختم کا الحمدلله مختصر دا
اوږدې دعاګانې مشته. دا ادب حسن دی. نو عرض می دا کولو چې قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، خپل ښځو ته هغې ته مهر چې کوم دی نو په ښه زړه باندې ورکوي، نحلا طیب قلب باندې ورکوي. د هغې برکات تاسو بیا وګورئ. زمونږ سره چې زمونږ په مال کې زمونږ په ګټه کې برکت نی، د هغې وجوهات هغه چې کوم مصرف کې خرج کول غواړي په هغې کې ته نه لګې، د الله حکم دی. او چې کوم مصرف کې خرج کول نه دي په کار په هغې کې ته هغه لګې، د الله حکم نه دی، الله پې ناراضه کېږي. نو ستا په مال کې برکت د کومې ډډې راشي؟ د زنانه په تا پورې حق دی، هغې ته ته حق نه ورکې. او چې کوم حق در باندې نشته نو په هغه ځای کې بیا ته 25 دیګونه بخې، او کله دې دومره دی چې هغه په 50 دیګونو باندې مغم سیوا کېږي. نو په هغې کې خلکو ته ښیو دا ډک ډک ډرمان چې کوم دی د خوراک هغه اوړي فضول په کچره کې پروزي. دا الله جل شانه د دې باره کې تپوس کوي، ځکه چې دا تبذیر دی، اسراف دی. ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا. مبذرین فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا سب سے بڑا ناشکرا تھا. کفورا سب سے بڑا ناشکرا دا شیطان د خپل رب. بہرحال عرض میں دا کول زما عزت مندو چې د زنانو په باره کې دا غي چې کوم حقوق دي هغه ورکول پکار. دا غي نه بیا نن سبا مونږ دا کړی دي چې د کور اختیار، د رشتې، د ولیبې، د ټول چې کوم دی نو حکم په کور کې په ګریلو نظام کې، د کورني نظام کې ټول حکم، ټول ضابطې هغه د ښځو چلیږي. سړي دغسې معطل نستی. دا بیا افراط دی، یعنی هغې ته د خپل حد نه سیوا ورکول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ما تاسو ته حدیث مبارک بیان کو، اذا کان امراؤکم خیارکم، چې کله ستاسو مشران، ستاسو بادشاهان، د ملک مشر، د صوبې مشر، د ضلع مشر، د علاقې مشر، دا په تاسو کې بهتر خلک وي. او بهتر هغه ته وایي چې په هغه کې دوه څیزونه وي، یو په هغه کې علم وي او یو په هغه کې امانتداري وي. دوه څیزونه هغه پوه وي چې د چا حق د چا دی، او په هغه کې امانتداري وي، هغه امین وي، هغه پردي مال کې د وخته برابر خیانت نه کوي. دا خيار چې کله ستاسو عمرا خيار وي، بهتر خلک وي، د صدر انتخاب، د وزیر اعظم انتخاب، د صوبې د مشر گورنر وزیر اعلی انتخاب، د ضلع د مشر انتخاب، د هر یو علاقې او د چم د گاوند د محلې د مشر انتخاب په دې بنیاد باندې کی. یوسف علیہ السلام چې کله ولیدل چې کار خرابېږي د بادشاه نه، نو ورته وایي چې اجعلني علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. دغه وخت کې په خپل رامخ کې اجعلني علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. دا انتهایی همدردی وه. حضرت یوسف علیہ السلام ځان ته عہده او منصب نه غوښتو، هغه غوښتل چې خلکو سره هغسې معامله وکړي چې هغوی ته حقدار ته ورسي، ځکه چې دی پوهېږي نه په خپله. او دا د دې خبرې دلیل دی چې ځان ته یې څه نه غوښتل چې یوسف علیه السلام د قحط په هغه 7 کالو کې په شوروس کې به صرف یو ځل روټۍ خوړه. چا ورته وویل چې صاحب خزانې ډکې دي، ته یو وخت روټۍ خورې، دا ولې د غرمې به یې خوړه؟ او په ټول دربار کې په خلکو لازمه کړي وه. ورته وویل چې دا ځکه چې دا نور خلکو باندې قحط دی چې د هغې سره زما مشابهت وي، زه ډېره خورم، اعلی خورم، او هغوی داسې ني، نو دا ټیک نه ده. او ناست په خزانه باندې، نو دا ځان د پاره نه، بلکې دا د قوم سره انتهایی همدردي وه. نو دا دوه څیزونه ضروري دي، یو امانت، یو علم. الله جل شانه چاته څومره برخه ورکړي، الله پاک دا مال په کوم ځای کې لګول باندې خوشحالیږي، په کوم ځای کې ناراضه کېږي، خفه کېږي، په دې باندې پوه وي هغه، او امین وي، امانتدار وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا کان امراؤکم خیارکم، چې کله ستاسو مشران، امیران، هغه ستاسو کې بهتر خلک وي، و اغنیاؤکم سمحاءکم، او ستاسو مالدار خلک هغه سخیان وي، هغه مال خرج کوي په غریبانانو باندې، غریب ته حق ورکوي، زکات ورکوي، صدقه ورکوي، مختلفو طریقو سره خلکو کې مال تقسیموي.
وامورکم فیما بینکم او ستاسو مسائل په خپل کې مشورې سره حل کیږي. مشوره کوي د یو بل سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی چې د الله پیغمبرو الله به په وغي راستولی و د وحی په ذریعہ باندې چې څنګه ټیک او غلط معلومیږي بل یو څه په ذریعہ نه هغه یقیني شی دی، نور ځنی سيزونه دي. لیکن سره د غیر امت د تعلیم لپاره الله جل جلاله خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې په انتظامی امور کې ته د خلکو سره دی سره مشوره کو، وشاورهم فی الامر، دی سره مشوره کو. فاذا عزمت فتوکل علی الله، او چې کله بیا ته عزم په هو کې فیصله وسو کې بیا په الله توکل کو او ما غسکار کو، فیصله بیا ستا په لاس کې.